I am the first son of the King family. My name is Noun. I come the living word. I am denoted by the letter N. For example, word, Karachi, etc. Assalamu alaikum to all. I am the second son of the King family. My name is pronoun. I am used to instead of noun. I am denoted by the letter P. For example, he, she, it, etc. Assalamu alaikum to all. I am the third son of the King family. My name is adjective. I am describing noun or pronoun. I am denoted by the letter A. For example, beautiful, intelligent, fast, etc. Assalamu alaikum to all. I am the fourth son of the King family. My name is Awad. I show induction or state of being. I am denoted by the letter V. For example, eating, drinking, sleeping, etc. Assalamu alaikum to all. I am the fifth son of the King family. My name is Edward. I am notified award, adjective, or other adverb. I am denoted by the letter AD. For example, quickly, slowly, etc. Assalamu alaikum to all. I am the sixth son of the King family. My name is preposition. I show relation between noun, pronoun, or other part of sentence. I am denoted by the letter P. For example, up, down, etc. Assalamu alaikum to all. I am the seventh son of the King family. My name is conjunction. I join together words, phrases or sentences. I am denoted by the letter C. For example, A, what, because, etc. Assalamu alaikum to all. I am the eighth son of the King family. My name is Introduction. I express strong feeling or emotion. I am denoted by the letter I. For example, horror, alas. All my family members are used speaking, writing and reading of English. Without my family member, the sentence is incomplete. Then, wassalam. Associate UCA School and College Asatidze Karam the Jalmiskani the Baal Maliaro Asatidze Karam Hubu Talibinandru Alhamdulillah Baladi Tadarabai Tobi Mukhabilakum Mushlada Nubema Mara Sifil Islam Sifaraski چواله دا د UCA د طلباو باهمي طور سره یو داسې مقابلې او د مسابقې په شکل هغه مخکې ته راشي چې دلته د طلباو هغه پټ صلاحیتونه میدان ته راوځي ماشاءالله څومره پورې چې د ژبې یا دارنګې د فن حوالی و جائزہ خدا پر اکرام صاحب اور ناصر صاحب خپل ذمہ داری ثبوت ورکول سره واغستله خو ماشاءالله زه دې سره سره چې کوم ډېر خوشحاله شوم په دې باندې نو دا تم کلاس کوم پریزنټیشن و هغه ډېر وکړي زما په هغه کلاس سره کارکردګي زما لپاره حیرت نه وه هغې وجه دا وه چې دومره په یو مختصر څلور شپږو میاشتو کې د اساتذه کرامو هغه محنت دومره شوی چې دا بچي
د سټیج ته ورسېدل چې دوی په دې محفل او مجلس کې په یو اجنبي ژبه کې خپل د مافي ضمیر هغه اظهار وکړ. نو ما خپل دا خیال دی چې دا د کارکردګۍ په حوالې سره یو بهتره کارکردګي ده چې ادارې تحفظ نه ورکوي. لکه د ستاسو خیال بلل دی د شعبه عربي کې هم خیال سره فرست پوزیشن چې هغه څه دا فرست پوزیشن ولا هغه پسې نو خیر چې کله میدان ته راشي سکول او کالج ته رالل په دې ماحول ته او هغې کې هغې عربۍ کې ماشاءالله په طریقې سره میدان ته ووتل. دغه کله چې د اتم کلاس کارکردګي دا هم د نظم ټولو ښه الحمدلله په دې دورانیه چې دې سره راجمع کړي او کارکردګۍ ته یې وګوري نو دا یقینا د یو حوصله افزا پیغام و زموږ د ټولو دپاره. انشاءالله دا اور لګېدل دی اوس چې الله دا به مړېږي نه بلکې دا جذبه به وروسته ورځ بچو کې چې د عربي او د انګلیش دواړه ژبې چې هغه د بچو یو شناخت وګرځي. د جامع عثماني شناخت دا وي چې د دې هر فاضل هغه کم از کم په دې څلورو ژبو باندې وګوري. یو مادري ژبه ده دا پښتو دا خو یقینا د ده نه هېرېږي. البته په دې کې د یو فني او ادبي اعتبار سره تاسو چې کوم سیس بله د لاس اچولی او د هغې هغه کوم ادبي ټولنه هم وکړله نو دا د پښتو په ژبې سره خپل یو تعلق یو مظاهره وه. ظاهره خبره ده چې زموږ د خانداني سیسټم دی او پاکستان کې او اسلام کې او خانداني سیسټم لپاره مورنۍ ژبې ډېر ډېر ضرورت دي. یو هر بچی یو هر پاکستانی لومړی چې دی که د معاشرې ته ځي او دی د یو پاکستاني ثبوت او فراهم کوي نو ټولو د لومړۍ ډله د مورنۍ ژبې ضرورت دی. دویم درجه کې بیا د ملکي ژبه ده یقینا د دې ضرورت دی. او دریم درجه کې بیا د دې لپاره ده باید ځکه زموږ مذهبي ژبه ده. او څلورم د عالمي دنیا تعلیمي ژبه چې وایي هغه انګلیش دی. نو لهذا هر یو بچی هغې د دې څلورو ژبو کې دلته عبور پکار دي. خاص کر بیا روسیې زموږ سکول اینډ کالج چې کوم روان دی نو د دې خو فرسټ لینګویج چې د دې لپاره واقع هغه انګلیسي انګلیش او سیکنډ لینګویج د دې لپاره او پاتې شو درس نظامي نو لومړۍ ژبه د هغې لپاره چې واقع عربي او دویم درجه کې د بیا انګلیش وي او دا دوه ژبې خو دې سره سره روان دي. نو ما دا یقین دی چې ستاسو محنت وي نو کم از کم تاسو په دې څلورو ژبو باندې خپل شناخت په معاشره کې جوړوئ چې د جامع عثماني کوم بچی فارغ کېږي او میدان ته ځي نو کم از کم په دې څلورو ژبو زیات چې څومره کېدای شي او بیا سره خپل علمي دغه رسوخ او بیا خپله اصلاح نفس تربیت چې دا وي انشاءالله تاسو د مستقبل واکداران یې د معاشره او د میدان ستاسو په لاس کې دی چې تاسو حوصله په دې میدان کې نه بیلی او مخکې دې میدان ته ځئ. زه دې ټولو ملګرو ته مبارکبادي ورکوم او دې ته خراج تحسین پیش کوم. سیف الاسلام صاحب او د ده ملګرو چې کوم دا محنت وکړو الله دې ته اجرونه نصیب